نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ پاک بخپلو بدلیانو باندے بے حد بے اندازے مہربان دے او دا تمام مخلوقو دا دے انسانانو دا خدمت دا پارا اللہ پاک پیدا کرے دے ټول خوشحالی او نعمتونه انسان لا اللہ پیدا کړی دي مخلوقات بشمیر دي بعض مخلوق لا په بعض باندې اوچتواله او بهترواله الله ورکړي دي ازمکه اسمان الله پیدا کړی دی کې کم یو غوړه دی اسمان بهتر دی او کزمکه بهتره ده نو بعض علما فرمایي چې اسمان بهتر دی ځکه چې په دې اسمان کې اوسه پورې چا ګناه نه ده کړې د الله نافرماني پکې نه کېږي اسمان بہتر دے فرشتے پکیری کہ لا یعصون اللہ ما امرهم دا اللہ پاک دا حکم خلاف ورزی بالکل نکی نافرمانی نکی نو چې دا سے پاک مخلوق پکیوی ہر وقت عبادتون و دا اللہ پاک عباداتو کی مشغولتیاوی دا غزے پخپل غور دے اسمان بہتر دے نافرمانی پکی نشتا بعض علماء وی چې نظمکه بهتره ده او اگر چې په ځمکه باندې ډېر ډېر ګناهونه کېږي خو ځمکه بیا هم بهتره ده ځکه چې د تمام کائنات کې د الله پاک ته د ټولو نه زیات نږدې محبوب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او دا ښکلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله په دې ځمکه پیدا کړی دی په دې ځمکه اوسولی دی او بعد الوفات په دې ځمکه سملولی دی په مدینه منوره کې پیغمبر علیه السلام په ځمکه پروت دی نو دا ځمکه افضله ده ځکه پیغمبر علیه السلام پکې دی نو بعضې وی اسمان افضل دی او بعضې وی ځمکه افضل ده بیا په دې ځمکه کې کوم ځای افضل دی نو مکه مکرمه چې بیت الله پکې دی دا د ټول نه ښکلی او افضل ځای دی مدینه منوره پسې دویم نمبر کې ده خو په کومه ځمکه چې د پیغمبر علیه السلام بدن مبارک لګېدلی دی دا د بیت الله نم اوچت دی د مکې نم اوچت دی د عرش نم په درجه کې اوچت دی چې په کومه ځمکه د پیغمبر علیه السلام بدن مبارک لګېدلی دغه ځمکه د هر څیز نه اوچته ده د هر چا نه او د هر څیز نه دغه ځمکه اوچته ده بیا د نوره دنیا کې جوماتونو ځمکې چې دا افضلې دي د هر جومات ځمکه افضله ده او د بازار ځمکه ښکلې نه ده ځکه د بازار په ځمکه د دنیا خبرې اترې او د الله ذکر پکې نه وي او جوماتونه چې نه دی کې ذکر وي عبادات پکې وي نو د جومات ځمکې افضلې دي دارنګ وختونه دي
لیکن بعض وخت له الله په بعضې باندې درجه او فضیلت ورکړی دی. لکه د رمضان میاشت ده، نو د رمضان میاشت مبارکه ده، ځکه په دې کې الله قرآن نازل کړی دی. تمام آسماني کتابونه رمضان کې الله نازل کړي دي. د رمضان میاشت غوره ده. بیا رمضان خو لویه میاشت ده، یو کم دېرش او دېرش، په دې کې کم وخت غوره دی؟ نو لیلة القدر پکې غوره دی. دغه شانتې په دې کال کې نورې شپې ورځې هم شته چې هغې ته الله درجه او فضیلت ورکړی دی. 15 شعبان د دې شپه او ورځ دې ته لیلة مبارکة ویلی شوی دی. قرآن شریف کې لیلة مبارکة برکت والا شپه دا په 15 شعبان کې ده. د لوی اختر میاشت چې راوخیږي دې ته ذی الحجه وی. ذی الحجه حج والا میاشت. دا میاشت ځکه افضله ده چې په ټول عمر کې الله حج یو ځل فرض کړی دی. په ټول عمر کې مسلمان باندې حج فرض دی او یو ځل فرض دی، او دغه فرض حج دا په دې میاشت کې ادا کېږي. ذی الحجه دا د حج والا میاشت ده. حج یو ځل فرض دی، د هغې نه پس که بیا څوک حجونه کوي الله توفیق ورکړي وي، دغه حجونه بیا نفل دي. چا چې خپل حج کړي وي دی دویم حج کوي، دا نفل دی، یو په یو ثواب دته ملاویږي. یو حج یو که بس د یو حج ثواب ورته ملاویږي. خو که چا یو ځل حج فرض کړی دی او دی له هغې نه پس نور پلار له حج وکړي یا خپل خاندان کې بل قریبي رشته دار له حج کوي، نو دله الله د 10 حجو ثواب ورکوي. چاله چې وکړه هغه ته به د یو حج ثواب ملاویږي، او دا چا چې ورله وکړه نو ده لپاره به د 10 حجو ثواب الله ورکړي. نو دا میاشت ذی الحجه د حج میاشت ده. دا میاشت چې راوختله نو دا لومبنۍ 10 شپې ورځې دا دومره افضلی دی چې په دې ورځو کې کم عبادت بنده کوي دا د ټول کال د عبادتونو نه افضل دی. د هر نیک عمل ثواب په دې کې ډېر زیات ملاویږي. د دې ورځو عبادات د نورو ورځو د عباداتو نه ډېر افضل دی. نو صحابه کرام پیغمبر علیه السلام نه تپوس کوي چې د دې شپو ورځو د عمل د هر څه نه افضل دی، نو د جهاد نه هم افضل دی. جهاد خو یو ډېر بهترین عمل دی، نو د جهاد نه به هم د دې شپو ورځو د عبادت افضل وي. پیغمبر علیه السلام ویل او د دې 9 شپو ورځو 10 شپو ورځو 10 ذی الحجه د دې ثواب د جهاد نه هم افضل دی. ها جهاد له چې یو بنده لاړ او دې پکې شهید شو، د مال هم لاړه ختم شو، اقا اوچته درجه ده چې اومې مال ختم شو جهاد کې اولګېده، هم د بدن اولګېد ختم شو، شهید شو، نو دا هغه درجه به اوچتوي. او دې نه نور کم جهاد چې څوک کوي نه د دې شپو ورځو عبادت ته نه رسېږي. که دې کې څوک روژه نیسي نو دا شپې ورځې د نورو عباداتو لپاره او د روژو لپاره هم افضل وخت دی. بیا په دې کې 9 ذی الحجه د عرفې ورځ ده. نو د عرفې د ورځې فضیلت دا د نورو ټولو ورځو نه زیات دی. د عاشورې روژه که بنده نیسي د یو کال ګناهونه معاف کیږي او د کال د عبادت ثواب ورته ملاویږي. د عاشورې د محرم د 10 تاریخ. خو د عرفې د ورځې روژه چې څوک ونیسي دته د 2 کالو د عبادت ثواب هم ملاویږي او د 2 کالو د روژو ثواب هم دی، او سره ګناهونه معاف کیږي د 2 کالو. د تیر شوي کال ګناه هم معاف ده، او د راتلونکي کال د ګناهونو نه به الله بچ وساتي. نو دا د 2 کالو د ګناهونو کفاره شوله. د دې شپو ورځو کې د نورو شپو ورځو په نسبت باندې نیکي کول زیات بهتر دي، ځکه د نورو نیکو نه د نور کال د عباداتو نه اجر او ثواب زیات ورکیږي.
قربانیم په دې 10 تاریخ باندې راځي، د دې میاشتې 10 تاریخ د اختر ورځ په هغې باندې قربانیم راځي. نو دا قرباني واجب ده، ځکه پیغمبر علیه السلام فرمای چاله چې الله وس ورکړي وي چې دې قرباني وکړي او ده ونه کړله قرباني، چاله الله وس ورکړی دی او ده ونه کړه قرباني، نو دې د زمونږ عیدګاه ته نږدې قدر هم نه راځي. اوس د خپل عیدګاه نه منې کول دا ډېره سخته خبره ده، وعید دی د پیغمبر علیه السلام د ناراستیا او د خفه کېدو علامه ده. چې پیغمبر علیه السلام په دې دومره خفه کېږي چې دا سړی دی زمونږ جومات ته هم نه راځي، زمونږ عیدګاه ته هم نه راځي. عیدګاه او جومات نه څوک منې کولی نه شي، او چې منې کوي نو دکې ډېر نقصان دی، ځکه به یې منې کوي. جومات د عامو مسلمانانو د راتلو ځای دی، هېڅوک به هم ته نه منې کوي، لیونې به منې کوي، ځکه دی روان دی دلته جومات کې روانې کوي. تاسې ناپوهه ماشوم په ښه بده نه پوهېږي، هغه جومات ته مه پرېږده، بېادبي به وکړي. نو جومات نه ماشوم، ناپوهه ماشوم او لیونې منې کولی شي، بل څوک نه شي منې کولی. هر څوک چې راځي را بشي، او چې منې کوي نو دکې بس چلي. نو چې دا پیغمبر علیه السلام یې د خپل د مانځه د ځای نه منې کوي، نو پیغمبر علیه السلام ته ډېر زیات خفه دی. په لږو پیسو باندې ولې دې بنده الله هم خفه کي او د الله ښکلی پیغمبر دې هم خفه کي، او اجر او ثواب پکې څونه دی. کم بنده چې قرباني کوي، د قربانۍ په دې څاروي باندې به څومره ویښته وي، د هر ویښته په بدل باندې نیکي ده. لکه یو ورکوټې چیلې څوک حلال کي د قربانۍ لپاره، عمر یې کال وي، داسې ټیډي ورکوټې چیلې دي، د لږو پیسو دی، او صرف دا یو غوږ یې راواله نو دا ویښته به یې څوک وشمېري، د یو غوږ ویښتې نه شي شمېرلی. بیا په ټول بدن به څونه ویښتې موږ نه شو شمېرلی. نو د هر ویښته په بدل باندې دومره اجر او ثواب او نیکي الله ورکوي، نو دا ثواب بیا نور ورځو کې کم ځای کې دی. داسې د څوک نه کوي چې یاره قرباني خو ډېرو خلکو کړې، غوښې ډېرې، نن به نغدې پیسې چاله ورکو، غریبانانو له به نغدې پیسې ورکو، غوښې هسې هم ډېرې، او غوښې ډېرې دي، نورې دې هم خدای ډېرې کړي، خو کوې به قرباني. که د خوراک یې څوک نی نو هم به یې کوې. داسې زمانه به راشي چې مسلمانان به زکات ګرځوي چې دا به ما نه څوک والي، ټوله دنیا کې یو بنده به نه میلاویږي چې زکات وله څوک ورکړي، ټول به مالداري. دغه وخت کې به څه کوې؟ تاسې وخت به خدای راولي چې د ټولې دنیا مسلمانان به دومره مالداري چې هر سړی زکات ګرځوي چې ما نیواله عرض له چې ورشي، ما زه خپله صاحب نصاب یم، زه نه علمه. داسې وخت کې به څه کوو؟ بیت المال ته به ورکو، حکومت ته بیت المال ته به ورکړي چې واله خو زمونږ د غاړه خلاصه شي. نو که اوس داسې وخت راشي چې هر مسلمان کره دومره غوښه چې سنبالولی نه شي، هم به قرباني کوي. دا به نه وي چې پیسې به ورکو، په پیسو کې د دونه ثواب نشته. هر یو کار کې الله راز او حکمت وي، موږ په هغې رازونه نه پوهېږو، خو دا بنده کاردار دی چې د مولا حکم ته به غاړه ږدي، او خپل قابلیت او خپل سوچ فکر دی له به غلبه نه ورکوي. بنده خو دې ته وي چې حکمونه مني، چې حکم نه مني خو بیا بنده نه شو. پخوا زمانه کې یو مالدار سړی و، نو هغه ځان له غلام واغېسته، چې غلام یې په بیه واغېست، نو ځان سره را روان که نو هلک و. دې تپوس کې چې هلکه ستا څه نوم دی؟ وایي نیکه چې کم نوم راته ستا خوښي بس هغه زما نوم دی، چې ته راته کم نوم اخلې هغه ښه دی. نو بیا ورته وایي چې تا له جامې اخلم، نو څنګه جامې دله والم؟ وایي نیکه چې کمې ستا خوښي هغه راله واله. د خوراک وخت راغی، وایي هلکه وایي خوراک څه شي ته دې ډکېږي؟ څه وایي نیکه چې ستا څه خوښي؟ وایي ستا خپل هم څه خوښه شته که نه؟ نو دی ورته وایي غلام خو دې ته وایي چې د مولا د خوښې به هر شیز استعمالوي، چې مولا پسې خوشحالېږي، نو هغې ته غلام وایي چې زما خپله خوښه پکې راله، زه د څه غلام شم؟ بیا خو زه غلام نه یم.
نو بنده خو علی بنده دی چې دی د الله هر حکم مني چې الله پس خوشحالیږي هغه مني نو دی بنده دی چې دی په خپله خوښه روان دی نو دی خو بنده نشو دی خو د بندګۍ نه ځان وباسي نو ټوله زندگی دا بندگی ده او چې بندگی پکې نه وي نو دا ګندګي ده زندگی بندگی ده او چې بندگی نه بیا ګندګي نو دیش په ورځو کې چې چاله الله وس ورکړي نو دی د قرباني وکړي دا وس څومره دی 52 تولې چاندې قیمت دا په هر طریقه چې چا سره پوره کیږي نو دا بنده صاحب نصاب دی ته د قرباني وکړي هر بنده نارینه وي که زنانه وي خو چې د سره د 52 تولې چاندې قیمت برابریږي دی به قرباني کوي و دا چاندې دا نرخ روزانه اوړي روړي کله کم او کله زیات د اختر د ورځې پورې به نرخ اوړي روړي او تاسو به معلومات کوئ چې کم بنده صاحب نصاب هغه به قرباني کوي د سرو زرو یوه توله او یوه ماسه که چا سره نو بېشکه دی به قرباني کوي د سرو زرو یوه توله او یوه ماسه چې چا سره دی به قرباني کوي که دا ماسه ورسره نه وه او یوه توله ده بیا ورسره داسې لږې غوندې پیسې کوي 3-4 روپۍ ورسره وي ابه دې سره یو ځای کې نو بیا تې 52 تولې چاندې قیمت جوړېږي یا د ضرورت نه زیاتي څه جوړې جامې ورسره قرباني وکوي که د یو بنده 2 کوره دی یو کې په خپله اوسېږي او دا دویم کور ورسره خالي پروت دی څوک هم پکې نه اوسېږي ذریعه معاش د شته نغد پیسې ورسره نشته کالیم نشته نغد پیسې هم نشته خو د ده روزانه روزګار روان دی چې ډوډۍ ښه ملاویږي او نغدیت نشته او دا دویم کور یې خالي پروت دی څوک هم پکې نه اوسېږي دغه کور زیاتي دی دی به قرباني کوي که یو کور دی هغه په کرایه ورکړی دی او د دې بنده نور ذریعه معاش نشته همدغه کرایه د ده د خوراک لپاره ده کور پې چلی بیا دا کور ضرورت دی یو کور کې په خپله اوسېږي او د دې دویم کور په کرایه باندې د ده کور چلیږي اوس یې دقه ضرورت شو داسې هر چا سره زیاتي څیزونه به وي نو چې چا سره زیاتي څیزونه وي هغه حساب کتاب به کوي ځان به ناغرضه کوي نه قرباني به وکړي که یو بنده د نصاب مالک نه دی غریب دی خو دې دومره ثواب ته وګوري چې د څاروي د هر ویښته په بدل نیکي ده او دن قرباني وکړه نو اجر او ثواب خو چېرته تللی نه دی د اختر پره چې کوم ثواب دی هغه بیا بله ورځ باندې ملاویږي نه نو دې غریب سړي ځان له قرباني وکړله ښې وکړل قرض دی چې نه ناخلي ځکه د قرض خلاصول دا به ورته ګراني چې ګزارې کېږي نو دې د قرباني وکړي د حج دپاره که دې قرض کړو که د قربانۍ دپاره دې قرض کړو ډېر وخت به تېر نه چې تاله به واپس خدای درکوي د حج دپاره یا د قربانۍ دپاره د چا نه څه پیسې قرض کړې نو په دې ډېر وخت نه تېرېږي الله ډېر غیرتي بادشاه دی تا د عبادت دپاره قرض وکړو نو الله دومره غیرتي دی چې ته د حج نه واپس راځې نو دا قرضه به دې خلاصي او ته چې قرباني کوې نو ورځ 2 کې به ګورې نو دا قرض به دې خلاصي نو چې چاله الله وس ورکړی دی هغه د قرباني خامخا وکړي چې پیغمبر علیه السلام خفه نه شي او خوشحاله شي د ذوالحجې میاشت چې راوختله نو نکونه به نه اخلې ویښته به نه اخلې نکونه ویښته وغیره د دې اغشتل ختم کمې پورې چې قرباني وکړي نو د هغې نه پس که بیا سر سنت کې نو که نکونه وغیره واخله نکونه ویښته به نه اخلي نکونه ویښته نه اغشتل دې کې څه فایده ده په دې ورځو کې حاجیان حج له تللي دي هغوی احرام تړلي وي د احرام په پابندو کې یو پابندي دا ده چې نکونه به نه اخلي ویښته به نه اخلي
نو موږ په پاکستان کې د هغې خلکو پیښې کوو او نقل یې کوو چې هغوی نوکونه نه اخلي ویښته نه اخلي، موږ هم نه اخلو. نو قربانۍ ارادن چې کړي موږ نوکونه ویښته نه اخلو. نو موږ د هغې اجیانو پیښې وکړې، په دې پیښو باندې الله دونه ثواب راکړو چې په مکه کې اجیانو له کم اجر او ثواب الله ورکوي، تاله په پاکستان کې هم درکوي. دومره ثواب درکوي لکه څونه چې په مکه کې اجیانو ته ثواب دی، هغومره ثواب تعالی دلته هم درکوي. نو چې د چا اراده د قربانۍ وي، نن نه اراده وکړي چې نوکونه به نه اخلو، ویښته به نه کټ کوو. بعضې دوستان داسې چې هغوی حجامت کوي او خدای پې رحم کړي، مال یې وله ورکړي دي، قرباني هم کوي، خو حجامت هم روزانه کوي. نو دا 10 شپې ورځې هغوی دې هم صبر وکړي، حجامت دې نه کوي. نوکونه اخیستل او حجامت کول نه دی کوي. په 10مه د خپل ځان ته لږ شیشه کې وګورو، دا مخ به یې ښکلی ښکاري، چې نور کله دا روزانه به یې د ځان نه سرمن ایستله او په 10مه دې ځان ته وګورو، دا لږ لږ ویښته پې راغلي، دا به ښکلی ښکاري. نو دا حسن دی والله الله نور هم زیات کی، الله له توفیق ورکړي چې بیا چرې حجامتونه کي. ځکه موږ چې د عبادات کوو په دې موږ وایو چې الله خوشحاله شي، د الله رسول خوشحاله شي. پیسې لګو، زرګونه روپۍ به لګو په قربانۍ کې، پخوا خو به سوونه وو که نه، اوس زرګونه به وي، که حصه اخلي او که ګډ چیلي نو زرګونه به وي. نو دا زرګونه روپۍ لګو سله چې الله خوشحاله شي، د الله رسول خوشحاله شي. نو که په دې مخ باندې دا چاړه دا کاږونه دی، که خو زمونږ ګټه ده، هغه د حجامت پیسې هم راته پاتې شو، د الله رسول هم رانه خوشحاله شو. په دې باندې په دې مخ چې چاړه راکاږي، نو په دې پیغمبر علیه السلام ډېر خفه کېږي. په دې هندوستان کې یو شاعر او عاشق رسول، د پیغمبر علیه السلام سره عشق او محبت و، نو هغه د عشق او د محبت اشعار به ویل. هغه شعرونه ایران ته ورسېدل. نو په ایران کې یو سړی هغه چې دا ښکلي شعرونه کتل، نو په هغه کې یې راغله چې دا سړی خو د پیغمبر علیه السلام ډېر لوی عاشق دی، لږ د ده لیدل پکار دي چې ملاقات ورسره وکړمه. نو هغه د ایران نه هندوستان ته راغی. چې هندوستان ته راغی نو چا نه یې تپوس وکړ چې فلانې سړی ویې خو بازار ته تللی دی، دی ورپسې بازار ته لاړ، هغه د نی په دکان ناست او حجامت یې کو. ده چې ورته وکتې وی ښه عاشق رسول او ګیره خری، د مخ د چاړه ایښې ده. نو هغه ورته وایي ګیره خریم خو د چا زړه نه ازارومه، ګیره خریم خو د چا زړه نه ازارومه. نو دا ایرانی چې دی نو دی ورته وایي چې د چا زړه نه ازارې، خو دا چاړه د پیغمبر علیه السلام په زړه مبارک لګې. دا چاړه دا د پیغمبر علیه السلام په زړه مبارک لګېږي، لکه چې هغې نه ته قطرې کټ کې. وایي چې دا خبره وکړه، هغه سړي چې حجامت که عاشق رسول بېهوشه را پرېوته، څه چل پې وشو، بېهوشه شو. بیا چې کله هوش کې راغی نو دې سړي ته یې دعا وکړله. اوسه پورې زه نه پوهېدم. جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، مرا با جان جان ہمراز کر دی. جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، تعالی دې الله ډېرې ښې بدلې درکړي، زما سترګې دې وغړولې. او مرا با جان جان همراز کر دی. اوس د پیغمبر علیه السلام سره ملاو کړم، یو ځای دې کړلم، نن نه پس توبه زه به بیا ږیره نه خرېبم. نو په دې 10 شپو کې چې دا اخلاص بندو کې چې زه قرباني کوم او نن نه پس حجامت نه کوم، او دا 10 شپې ورځې دی الله د دې ګناه نه بچ که، امید دی چې آینده به هم د ګناه نه بچ کی. نو قرباني کول دا په هر مسلمان باندې لازم ده چې هغه مسلمان د نصاب خاوند وي. قربانۍ لپاره به څاروی چې کوم اغشتی شي او په ډېر اخلاص باندې وي، ځان ته اخلاصول به نه وي، په اخلاص باندې. او داسې څاروی
داسې په مینه لکه چې دا ستا د کور بچی دی. ځکه چې ابراهیم علیه السلام اخلاص سره خپل بچی قربانۍ ته وړاندې کړو. نو دا خو د الله مهرباني ده چې موږ ته د بچو د حلالولو حکم نه دی کړی. که د بچو یې موږ ته ویلو نو موږ کمزور یو. دې حکم کې خامخا به کوتاهي موږ نه کېدله. په الله زموږ کمزورۍ ته کتلي نو بچې نه مال ذبحه کا، مال دا روپۍ د زړه نه وباسو، په دې باندې یو حیوان والا خو لږ خشته والا هغه قرباني کا. نهم ذوالحجه د عرفې ورځ د سهار د مانځه نه پس به تکبیرونه ویل کېږي، او دا تکبیرونه به یو ځل ویل کېږي، درې ځله نه. اکثر خلک درې ځله وایي، خو درې ځله زموږ مذهب کې نشته، یو ځل به وایي. تکبیر به وایي او په زوره به یې وایي. او زنانه به تکبیر کور کې وایي خو په مزه به یې وایي. د زنانه لپاره مدم آواز سره، او سړي دوی به په جهر وایي. جهر دومره چې خوا کې څوک دی هغې واوري، بس دونه چغې هم نه چې ټول جومات په سر واخلي. یو ځل به ویلې کېږي، درې ځله نه. او د عرفې د ورځې د سهار د مانځه نه پس به شروع شي، او د لوی اختر په څلورمه ورځ مازدیګر چې ویلې شي نو بس دقه دېرش لمونځونه پسې ویلې کېږي. به که مونځ یې په جمع کړي وي هم او که ځان لرې کړي وي هم. که امام نه ایر شي نو مقتدي دې ته نه ګوري چې استاذ وایي نو زه به ووایم. شروع که کله به د امام نه ایر شي چې ته په زور هغه ته به هم یاد شي. او که چا نه وي بیا وروسته ور یاد شي نو وروسته ټیم ختم دی، بیا نه شي ویلی چې دعا یې وکړله چاته یا لکه فلاني تا خو تکبیر ونه وی، خو ما نه خو هېر شوي، اوس به ویم نه اوس یې وخت تېر شو. بعضې کسان امام سره مونځو کې رکات دوه تنې تلي وي، نو امام چې سلام وګرځي خو ټول قوم لګیا دی یو شانې تکبیرونه ویل. دا سړی چې رکات دوه تې تلي دی د خپل سلام وګرځي دی ما نه دي اورېدلی چې دوی وایي. دا خطا کېږي، دی به هم وایي. دا سړي وایي چې خوا کې ورسره څوک چې هغې واوري. خیر که زه نورم نه خو زه خوا کې چې د ګاونډي خو دې واوري که نه. اکثر خو زه غوږ کېدم داسې خاموشۍ کې سلام وګرځئ او دې دا تکبیر نه وایي. نو که نه وایي نو دا خطا کېږي. او دې وایي خوا کې چې ورسره څوک چې هغې واوري.